سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام تفصیلی واقع بسلسلہ کے خبر دے ځای پورې ویل شوی و چې کله ابراهیم علیه السلام ځان سره روغوندي وی چې وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین قسم په الله بس تاسو بوتان ماتوم چې تاسو کله ینه وګرځي امیلو تلار شي تاسو بوتان بخامه خاماتوم په دې کې وس دا خبره ووریده هغه نور دا خبره ورسوله چې کله ابراهیم علیه السلام کمرې د بوتانو تراله پاکه دوه یا بوتانو یو یا بوتانه مات کړه او هغه لوی بوته پرې هو دا تبر دغه بغاړه کې واچو. تفصیلی خبره پرون شی و بیا چې کله نمروریان د میلون را واپس شو او د بوتانو کمرې تراله ټول یو یا بوتان مات پراته دي او دا مشربوت هرو او بغاړه کې تبر زوړن دوی وی چې من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. پرونی سبق ویل شو چا کړی دي دا ماتول زموږ د الها او معبودانو سره ډېر لوی ظالم. بیا به یو کس دا خبر وکړه چې موږ د یو ځوان اورېده چې د بوتانې په بدو باندې یادول او هغه ته ابراهیم ویل شي. نمرود د اشراف د قوم وی چې دی راولې د خلکو د سترګو دړوان دی چې دی په خپل کار باندې گواہی ورکړي تیزه پر خبره شی وګڼه. نو قالو نمرود د اشراف د قوم فاتو به تاسو را واستلو کې په ابراهیم اسلام باندې علی اعین الناس د سترګو دړوان دي د خلکو لعلهم یشهدون دې د پاره چې دوی گواہی ورکي په خپل کار باندې. چې کله راوست ابراهیم علیه السلام نو نمرود او د شکم د قوم اشراف او سردارانو هغه ابراهیم اسلام ځان ته مخامخ درول او ورته وی چې آیت په خپل زمو د الها سره دا کار کړی ټوله مات کړی دي. قالو دوی ابراهیم علیه السلام ته انت فعلت آیتا کړل هاذا دا کار بالهتنا زمون الها او خدایانو سره یا ابراهیم. اوس خبره په دویم آیات کې تفصیلی. نو قال ابراهیم علیہ السلام فرمایل بل فعلوا بلکې کړه دا کار کبیرهم مشرد دوی هاذا چې دا فسالوهم تاسو دوی نه تاسو کې ان کانو ينتقون کجر دوی خبرې کولې شي دا کار د دوی مشر کړی. نو اوس خبره دا ده جی د یاد کې ډېر زیات تفصیل دی مختصر الفاظو کې به وو کچره دا د ابراهیم علیه السلام مقصد دی چې دا کار د دوی مشر کړی یعنی مشر بوت. نو واقع دا یو یا بوتان د مشر بوت مات کړی نه بوتان خو ابراهیم علیه السلام مات کړی علیه بالله دا خو بظاهر باندې بیا درو دی خو دې کې لږ تفصیل دی.
هغه تفصیل دا دی چې څو څیزونه دي څو اصطلاحات دي چې استعمالیږي یو ته دروغ ویل شي عربی کو تکذب وي دا خو په اتفاق سره ګناه ده دروغ ویل ګناه ده او دروغ ویل ځان نه بیا په قرآن او حدیثو کې ډېر زیات مذمت او وعیدات ذکر شوي دویم یو بل څیز دی چې هغې ته ویلی شي صدق زوار او کذب نافع داسې رښتیا دوار چې ضرر ورکوي کذب نافع داسې دروغ چې فایده ورکوي نو د هغې مثال بیا مسلم ثبوت کې شارحین ذکر کوي لکه یو عالمی او د کفارو مطلوبي او هغه یو ځای کې پټ شوی او کفار راشي تان تپوس کې چې هغه څه شو ته ورته چې دننه کمره کې دی او ستا 100% یقین دی چې دا خو دې پسې ګرځي وجنې نو تا اوس رښتیا ووایې که نه او هغې بیا دننه راله ګرفتار کړ او شهید یې کړ نو دې ته وایي کذب صدق دوار داسې رښتیا چې ضرر یې ورکړي دا ناجایز دي دا رښتیا ویل ناجایز دي ولې ناجایز دي ځکه چې فتاوی شامی کې یو مسله ذکر کړې ده چې ضرر ادنا اختیارول د پاره د دفع ضرر اعلی دا جایز دي وړوکی ضرر اختیارول د پاره دفع کول د لوی ضرر دا جایز دي او دا د یو حدیث نه معلومیږي ځکه خیر نه دا یو آیات ویلی شي خیر ځکه تفصیل پې ډېر ځکه چې نبی اسلام فرمایي اذا ابتلی المرء بالبلیتین فلیختر اهونهما چې کله یو انسان په دو مصیبتینو کې راګیر شي نو دی د په هغه کې آسان اختیار کړي لکه مثال یو سړی په زنا کې راګیر شي او د هغې نه د بچاو سبب نه وي خو دوه خبرې دي یا به زنا کوي خدا نخواسته یا به دروغو باندې بچ کېږي نو دی به څه وکړي اوس دروغ به وایي زنا نه به ځان بچ کړي دا یو وړوکی ضرر دی نو په حدیث کې دا مطلب دی چې یو خدای چې د حدیث مطلب دی چې انسان په دو بلیتینو مصیبتینو کې راګیر شي خو که یو د دې دواړو نه علاوه د دریم جایز صورت کې وتلو بیا خو به هغه اختیاروي چې دریم جایز صورت کې وتل نو بس د دوو کې خبره وه یو لوی مصیبت یو وړوکی اختیار کړي د هغې لوی نه ځان بچي لکه یو طرف ته قتل کې مبتلا کېږي بل طرف ته چې د دروغ ویلو باندې بچ کېږي د دروغ وایي قتل نه ځان بچ کړه نو دغه شان خبره ده چې اوس مثال یو لوی مجاهد عالم د کفارو هغه مطلوب دی هغه یو ځای کې پټ شو دي کفارو نه او تا نه چا تپوس وکړي چې هغه څه شو ته ورته وایې دننه ناست دی تا رښتیا ووایې هغه لوی عالم دی پې قتل په کفارو باندې دې ته وایي صدق زوار داسې رښتیا چې ضرر یې ورکړه د مسلمان یو رهبر یې شهید ته به په دې صورتونو کې څه چلو کې دروغ به ووایې چې وبه وایې چې دلته خو نشته نو دروغ دې وي خو یو لوی ضرر دې پې دفع کړه چې عالم دې د مرګ نه بچ نو دې ته ویلی شي صدق دوار او که ودې وایې چې نشته او هغه سړی د قتل نه بچ شو نو دې ته ویلی شي کذب نافع نو صدق دوار رښتیا ضرر ورکوونکي دا ناجایز دی او کذب نافع جایز دی د دې وجې نه حدیثو کې راځي چې 3 کسانو دپاره دروغ ویل جایز دي نو دروغ حرام دي 3 کسانو دپاره صراحتاً حدیث کې راغلی یو دا چې د 2 کسانو منځ کې صلح 2 کسان په جنګي او د هغې په منځ کې صلح کېږي نو دروغ ووایه چې هغې منځ کې صلح راشي چې هغه صورت کې چې ستا په دروغ ویلو سره د هغې صلح یقیني لکه اوس مثال 2 کسه په جنګ دي خلاصېږي نه یو بل له بس بیلچې را خلاصوي ته چې بس هغه دی بس تھانے له چا اطلاع ورکړه پولیس راغله ودوي هغه یکدم بس اخلاص شو یو بل نه جدا شو تا دروغ وي خو هغه منځ کې د جنګ جګړه ختمه کړه یو صلح دې راوسته یا 2 کسان خپلو کې نه لګي دا روغېږي نه ته پکې لږ کذب استعمال کې دروغ د استعمال کې صلح راشي دا جایز دي او دویم جنگ کې دروغ ویل جایز جهاد کې ډېر ناجایز کارونه چې دي دا د جهاد د عظمت د وجې نه جایز شوي دي
لکه نمونه په تور دا ګیره تورول دغه سي ناجایز او جهاد کې جایز، دروغ ویل دغه سي ناجایز او جهاد کې جایز، تکبر کول دغه سي ناجایز او جهاد کې جایز، بریت لویول دغه سي ناجایز او جهاد کې جایز. نو بغیر د غسل نه مړی خښول ناجایز او جهاد کې جایز، خپلو کپړو سره مړی خښول ناجایز، جهاد کې شهید په خپلو کپړو کې خښول جایز، رخم کپڑے دغه سه استعمالول ناجایز، جهاد کې جایز. ډېر سيزونه دي دا جهاد د عظمت د وجه دي. یو جهاد کې دروغ ویل جایز دي. حدیث کې وایي چې الخرب حدعه، جنگ یو دوکا ده. لکه اوس مثال تم مخابرو کې ملګرو ته دا وایي چې په دې مشرقي طرف مشرق طرف باندې بدی راتاویږي په دې کفارو او بیا په دې مغرب طرف راتاو شي، انو دا خیر دی. دوه شو او دریم خپل بیبي سره دروغ ویل. خدا پاغه صورت کې چې نه خپای چې خپای ناراضي او ته مثال کپڑا راوړې 100 روپے غاز ته چې رادا جی په 1800 روپے غاز شو او دا خو قدر اعلی کپڑا دا هغه چې رادا خو واقعي ته په مې 1800 روپے غاز کپڑا راوړ په مې خرچاو کړو نه ما سره مینه راضي شي نه. دا درې صورتونو کې دروغ ویل جایز دي. نو یو هم دا ویل شي دروغ ویل حرام دي. بیا صدق دوار او کذب نافع خبر او شوا. بیا حدیثو کې درې ځایونو کې دروغ ویل مستثنا شوی چې دا جایز دي. جنگ کې، صلح کې، بیبي سره په هغه صورت کې چې کله د نه خپای او ته کوشش کوي چې راضي شي. حجی د دینه علاوه یو بل سیز دی چې هغه ته وایي توریه. دلته ابراهیم علیه السلام توریه استعمال کړی ده. د توریه خپل معنا ده پټول. توریه خپل معنا پټول او اصطلاحي معنا توریه دې ته وایي. اصطلاحي معنا توریه چې د یو لفظ د پر دوه معناګانی، یو معنا قریبه بل معنا بعیده، یو نږدې معنا بل لري معنا. ته مخاطب ته په ذهن کې نږدې معنا واچي او ته د لري معنا واخلې. یو لفظ چې هغه دوه معناګانی، یو نږدې معنی بل لري معنی. ته داسې انداز کې خبره وکې چې مخاطب ته په ذهن کې نږدې معنا واچي او ته کوم معنا واخلې؟ لري معنا واخلې. او دا د دې مثال توری مثالونه ډېر زیات. څلور خدای ابراهیم علیه السلام مبارک راغلي. دوه قرآن مجید ذکر کړی دي او دوه حدیث مبارکاو کې راغلي. په قرآن مجید کې چې ذکر دي اول دا ځای دی. ګوره خال ابراهیم علیه السلام فرغدی چې ورته تا دا کار کړی زموږ د الهو سره بوتان تامات کړی دي. دغه تیار هغه مشربود لغاړه کې تبره چولې دوی بل فعله کبیرهم کړه دا کار مشر د دوی. اوس د کبیر دوه معناګانې دي. یو معنا قریبه، معنا قریبه دا ده چې دا مشربود شکم دا غاړه کې تبر پروت دا معنا قریبه نږدې معنا ده. او لری معنا دا ده کبیر مشر ته وي د قوم مشر او پیغمبر د قوم مشر کنه د قوم مشر. نو د کبیر دوه معناګانې، یو دا چې دا بوت مراد شي دا مشر بوت، یو دا معنا چې څوک مراد شي ابراهیم علیه السلام خپل ځان مرادي. نو دوی له په ذهن کې دا ورو غرزول چې د دوی دی دا مطلب په خپل واغسته نه مریدانو ها د چې دوی ابراهیم اسلام چې بل فعله بلکې دا کار کړی چې کبیرهم د دوی مشر دا بوتان مات کړی دي. نو دوی له بزن کې معنا قریب او غرزوله معنا قریب کوم ونیز دی معنا چې دا بوتان چا مات کړی د مشر بوت مات کړی ځکه تیار ته برغاړه کې پروت دا د نه غستی خو دیږي ځن کې دا غرزیدا او خپل دا مطلب ته واسطه چې دا چا مات کړی ما مات کړی دي ځکه چې پیغمبر د قوم مشر دې باندې پوه شو. دوی له ځن کې دارو غرزول چې د دوی یعنی دا کار د دوی مشر کړی بل فعله بلکې کړی دا کار کبیرهم د دوی مشر. نو هغه ته ځن کې معنا قریبه واسطه چې ها دا مشر بوت یادای چې دا کار واقع دی مشر ځکه نو ټول مات یو دی روغ دی او بل دا چې تبرم د غاړه کې دی هغه دا معنا قریبا نږدې معنی ته وغست او د خپل معنی ته وغست چې دا کار ما کړی چې کبیرهم د دوی مشر. نو د بوتانو مشر د دې ټول دغه زمانہ کې چې څومره قوم دا ټول مشر پیغمبر څنګه چې پیغمبر
لوی مقام په خپل زمانہ کې ان دا کار ما کړی دي ته وی توریه. دا یو مثال. به مثال چې قران کې ذکر دی هغه درشتمه سپاره کې فما ظنکم برب العالمین شکل دوی میلو ته روان کو پرونم سوي ته اشاره شی او سبق نیمه لار ته چورا سي یکدم داس پزماکا کیناس نو فما ظنکم برب العالمین فنظر نظره فی النجوم اسمان کې بره داسې وکړه او فقال ان سقیم زه بیمار نو دو مطلب دی. یو دا مطلب چې غي معنا قریبه تی واغستا چې دی بکې دی چې یکدم کیناس نو دی چې بیمار شو خېټه کې درد شو خپل باندې درد شو سم مسله شو وتا دته مطلب دا و چې تاسو د عمل سره سم الرجی د بیمار نه بوت پرستله چې تاسو زه یا انی سقیم انی ساسقم زرد جذب بیمار شم او دا واقعي خبره چې پیغمبران دي کې غیر پیغمبران دي غو بیماری پس وکه انسان خیالم نه چې رزبا بیمار شم تقریبا دا یو کالو شو چې ماته یکدم بیگا تصور کې ځاونه زما بیمار شو بس بیګاره متبراله ټول ورځ تبوا انی ساسقمو زرد جذب بیمار شم نو د دوی دغه معنا قریبا نږدې معنا ته واغسته چې زرد چې ویزه ده به بیمار شوی خپې به خوږي بل څه تکلیف ورته پیدا شوی او دا مطلب ته واځي چې تاسو د عمل سره زمانہ لګي د الرجی د دینه ز بیمارم یا دې سره ز بیمارېګم. دا دو مطلب شو. دا دو توری مثال په قران کې شو. دو حدیثو کې راغلي دي. هغه دا چې تاسو به دا اورېدلي مسکول کتابونو کې ویلي شکل ابراهیم اسلام شام ته روان او د سره بیبي مو شام په لار یو بادشاہ وکنه چې چا سره به بیبي وا نو هغه ته به غلط اراده کول غلط نیت او چې چا سره به خور و مور به د سنوي د دې خپل بیبي ته وی کته نه تاسو کو د مرور د ګمان ته پوسو د مې خور ده چې کله د اور نږدې شوې د تاسو سره سوق دي دوی حاضر اختی دا زما خور ده. نو دې دوه مطلب دي اغله نږدې معنا په ځین کې رواچوله اته دا مطلب واغسته چې ګنځه بس خور بینو هیڅ مرتونه وي او دا مطلب واغسته چې حاضر اختی فی دین دا په دین کې زما خور ده دین کې زما خور ده زه مسلمان یم د مسلمان او بیا د پېښور مولانا سید مولانا شاه فیصل صاحب دامن برکات العالی هغه هدايه شرح کې لیکلي نو وی اوخ په معنا د شبیه سره مرضی مشابه او دا لفظ پاتمه سی بارا کې درشه کلمہ دخلت امه لعنت اختها شکل جهنم ته یو ډله داخله شي داغه په مثل باندې بل ډله پاغه باندې لعنت وای نو اخت په معنا د شبیه مشابه سره نو معنا بدا شي چې ابراهیم اسلام چې وی هاذی اختی اغله ځین کې دا معنا ورغورځول چې معنا قریبه چې دا زما خور ده دا مطلب ته واست خپل دا مطلب ته واست چې هاذی اختی هذه شبیهتی دا زما پشان ده لکه څنګه چې دوی دوسترګي دي زما دوسترګي څنګه یو بوزه زما یو بوزه دا څنګه څنګه چې زما دوله سونه دوله سونه څنګه زما دوه خپې دي دوه خپې زما پشان انسان دی. دی مطلب پوه شي چې خپل اغیله ځن کې نږدې معنا ورغورځول چې ګنې خور به ځنو خپل بلری معنا ته واسطه چې دا زما مشابه ده. دا سو شو درې یو بل ما حدیثو کې راغلي شکل نبی اسلام د نبوت داوا وکړه نو دی وخت ډېر چا پیژندنه خو کوپارو کې خبره مشهور شي و چې دا یو سړی نبوت داوا کړي دا به قتلو نو دی روان دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره لار کې غفار روان دي او هدا په ذکر زیدو ابوبکر صدیق هو ته فرمایي چې من معک تاسو سره سره سوق دی کله اوس ویلو چې رده هغه پیغمبر د چې نبوت داوا کړي به قتلول وی کنه به دروغ راتله نو توریه استعمال کړه وی چې رجل يهديني الى السبيل دا داسې سړی چې ما ته لار خي دا اوس توریه ده نو اغي ته معنا قریب نږدې معنا واغستا اغه له بزن کې نږدې معنا ورواچول نږدې معنا دی واغستا چې بس لار ورته معلومه نه دا لار ورته خي او خپل تلری معنا واغستا چې ماته دین اسلام لار خي ته توریه وای. نو دا دوه مثالونه قران کې شو دوه حدیثو کې شو دا سي د علماء مختلف توریه راغلي دي یو سنی عالم اهل سنت والجماعت او د دې شیعاګانو سخت خلاف یو ځل شیعه په تور روچه تکړه ایشا بوای ابو بکر افضل لك علي
رضی الله عنهما نو که دوس ویلې وی چې ابو بکر صدیق نو افضل دی نو به مخه سره قتلول شي او که ویلې وی چې علی کرم الله وجه افضل دی نو بیا هو ګډانګاره ده ځکه چې د ابو بکر صدیق نو فضیلت په قران ثابت نو دومره حاضر جواب عالم چې څنګه تور پر اوچت کې چې شابه وای چې علی افضل دی که ابو بکر د فورا وی چې من بنته فی بیته من بنته فی بیته هغه څوک افضل دی چې لور د هغه په کور د دکې دا من بنته هغه څوک افضل دی چې لور د هغه په کور د دکې دا نو شیعه غنځدې معنا ته واسه چې ښا لور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله عنها په کور د علی کرم الله وجهه هدا خو زما تایید یو کا خوشی کا او خپل کوم مطلب ته واسطه چې لور د ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عائشہ رضی الله عنها په کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دا افضل دی نو خپل دا مطلب ته واسطه چې څوک افضل دی ابو بکر صدیق ځکه چې هغه لور په کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ نه چې نبی اسلام په کور کې دا اوله ځین کې دا ورزولغه دغه مطلب معنا قریب او غسر دې معنا چې لور د نبی اسلام فاطمه نه په کور د علی کرم الله وجهه داسې عالمان دې ته چا دومره فورن ځین چا دې تزي دارنګي دا علوم دیوبند چې محترم مولانا قاسم نانوتوری رحم الله چې کوم بانی دی چې د مدرسې بنیاد یې خو دی او بنیادم اک نقش قدم باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې پامسا باندې کړل راخلې چې په دې باندې بنیاد جوړ کړ په دې کړل باندې نو انګريزانو دې په ډېر زیات کوشش کول ځکه دا حنفي علماء یو ځل انګريزانو په دې چاپا ورزول چون ټول لړ لما تیزه سره وتخته دا چون کې د عمر نه زیاتو نو دې غیرګ قاسم نانوتوری رحم الله غیرګ و دې بځه ولاړ دی انګريزانو هلیدل نه او ته چې څه شو هغه قاسم نانوتوری دا سه ولاړو کنه دې د خپل ځنه سراتاو شوې دې هو درې پیتا سوې پی قاسم نانوتوری رحم الله څه شو چې وس دې ځکه ولاړو دې ځنه لاړ دې اوس په خپل ته کې ولاړو کنه او دوس ویلی چې زایم نو به قتلول او که جنیم دغورتله توریه استعمال چې اوس دغه ځکه ولاړو په دې سات لاړ په خپل دلته ولاړو په فراتاو شو دا توریه ده دارنګه مولانا رشید احمد گنگوہی رحم الله دم د علوم دیوبند استاد د باره کې هغه د انګريزانو گرفتار او د انګريزانو خلاف ډېر جهادونه کړیو مولانا حسین احمد مدنی رحم الله پرونی سبق کې ویل شیو چې باوجود دې چې ډېر بهترین مدرس او بهترین د کتابونو مصنف او مؤلف او بهترین واعظ او دا غي سره سره بهترین مجاهد مو په کور کې د جهاد په نیت باندې بهترین اساتلو او دا مفسرین لیکلي چې څوک د جهاد په نیت باندې کور کې اساساتي نو د کور باندې نه د ساحر نه د ساحرې سحر اثر نه کوي نه په جنات عمله په د کور کول شي ان سبا خل شوقیه اسونه ساتي نو بهر حال رشید احمد گنگوہی رحم الله انګريزانو گرفتار کړ چې حاضر ک وی تاسو مون خلاف وسله او چته کړی دا نو د یکدم جیب ته لاس کا او تصویر ویسته تصویر داسې لاس کې ونیوي چې हाँ सब हमारा سیلا ور وسله یې زموږ وسله خدا ده تصویر ویسته اوس د تسپو سره د غبلې وسلې نه انکار کیږي نه ځکه حدیث کې دی ذکر ته وسله ویل شو حدیث نبی اسلام فرمایي سلاح المؤمن الدعاء د مؤمن وسله د دعا د ذکر اسکار دي نو چې دا وی هغه پوه شو هو دا خو زمو خلاف نه دی ګوره دا زمو وسله په تسپو موږ د نقصان نه رسی اوس د هغه وسلې نه چې کوم حقيقي وسله ده هغه نه په تسپو سره انکار نه راځي ځکه مجاهد جهاد هم کوي او وسله استعمال ذکر هم کوي دې ته سوي دې ته وی توریه دا یو ځل موږ په 2003 کو 2002 کې دا سواد مدین نبر علاقہ ورته شینکو ګنوم تاسو ورته شینکو الته تلیو والد صاحب ته چاوي چې دا دې څه ده اوس که دور طویل چې دا مې زوی ده نو بیا نظر کېدو ځکه غم سیات نه خو هغه چې نه به ضرورت نه د فورن وي دا مې جی شاګرد نو په شاګردوالي سره د زوی نه انکار نه راځي شاګرد او واقعي چې کتابونه هم طویل دي مختصر المانی نور الانوار رفعت الرب د کتابونه نو به هر حال نو کدا سه
را پیښېدې کنه نو کوشش کوي چې درو مو وایي حتی الوسع اكو بیا هم سخت ضرورت تورید چر خو مزده کنه چې لفظ د پاره دوه معناګانی یو لري معنی بل نږدې معنی مخاطب د ذهن کې وګرځي او دا غلره لکه دا بارک راضي امام قباصری رحم الله بارک راضي د حجاج ابن یوسف په دور کې د انګورو په باغ کې ناست ملګری نورم دي داسې غب شپ لګیدا امام قباصری رحم الله او حجاج ابن یوسف ظالم باچا په دغه وخت حکمرانو نو چا په دې ناستو کسانو کې د تذکرہ وکړه د حجاج نو د یقدم وی اللهم سود وجهه وقطع عنقه واسقني من دمه یا الله مخه تور کې سټه مات کې او واسقني من دمه او دا وینه په موږ باندې اوس کې نو شیطانان خو بار وخت کیږي نو په دې ناستو کسانو کې چا حجاج ته دا خبر رسول و شیخ ابلانی عالم ته په صدا خبر انګورو باغ کې ناستو وی حاضر کوي هره وست وی تاسو ما خلاف د اخیری کړي هغه وی چې زه انګورو باغ کې ناستو مې چې الله مسبد وجه ویله د انګورو د مختور کې انګور کچوي مې پاکشي تور شي وخت اونقه سټه ماشي کتر دره پاکشي چې خپل را غورځيږي امون باندې ددن نو بوس کې هغه بیا خوشی نو به هر حال یو خاصه چالاکی نور په واقعات می دا چې د بیا ان شاء الله وو دا نور د بچانو واقعات هم دي نو قال ابراهيم عليه السلام فرمل بل فعله بلکې کړه دا کار کبیر او مشرد دوی ابراهيم عليه السلام مقصد سو چې دا کار ما کړی دی لری معنی واغسته دا غیر ځکه نږدې معنی ورغه ها دا غیا دی مشربوت یادی نو قال ابراهيم عليه السلام فرمل بل فعله بلکې دا کار کړه کبیر او مشرد دوی هاذا چې دا ده او زما د دعوی د پاره دلایل دی غدای چې فسالوهم تاسو تاسو کې د دوی نه کانو ينتقون کچره دوی خبرې کولې شي شرط یو لګول یعنی کدا کم مات بوتان خبرې کولې شي زه تاسو دینه تاسو کې چې دا کار چا کړی نو الته یعنی مطلب ان کانو ينتقون دا خبره علی سبیل شرط وکړه کچره دوی خبرې کولې شي زه تاسو ته وکي نو بیا به ته وای نو که خبرې کولې شي ته وای مطلب دا کنه شي کوله نو بیا بسنګ وای تاسو ته هدي خو بیا پوه شي دا خبره نشي کوله دا اوس دې ته خبره ابراهيم اسلام دوی دې ته مجبور کړي چې دې په دې قائل شي چې او واقع دوی خبره نشي کوله چاته نقصان ضرر نشي ورکوله فائدہ نشي ورکوله نو دې باندې حجت قائمه ورپسې ایتونه کې دا بیان ہے الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تضر فينا خيرا محروما همون ټول ګناهونه معاف کړه زموږ ظاهر باطن شرع موافق خو اخلاق نور نعمت ټول اخر خاتمه په ایمان څنګه کدان په خدا کلمه بجو جاری چې لا اله الا الله